بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهارا. او ملګرو تاسو به کتلی شئ چې د دې دکان یو راوند ما تاسو له درکړو، نو نه خو داسې دی چې لکه د اختر ورځ د راغلی یم شاپینګ له، او که زما په لاس کې دا پیسې کتلی شئ نو داسې نه ده چې پیسې مې راغېستې دي او څه سودا اخلم یا د اخلاص په لار باندې یا خپلو بچیانو له، نه، بلکې راغلی یم کم ځای ته او دا پیسې چې زما سره په لاس کې دي نو هغه ځای له راغلی یم کم پروژه کې چې تاسو یو پروګرام کتلی او افطار د یتیمانانو او هغه کور باندې څومره سختې وې هم هغه ځای دی په کم ځای باندې چې ما افطاري کړې وه هم هغه کمره ده او هغه کور دی. دا پیسې تاسو کتی شئ، دا هغه پیسې نه دي چې کومې تاسو رالیږلي دي، تاسو هغه رالیږلي پیسې دغه دي، تاسو به کتی شئ شاته زما په خوا او شا باندې. دا هغه پیسې دي چې کومې ستاسو د هغې پیسو نه اوس بیا جوړې شوي دي او زموږ هغې خور کمې سوداګانې خرڅې کړي دي، تقریبا 18,000 روپۍ دي. مقصد د خبرې دا دی چې کم سخته وه، کم درد و، کم د دې بچیانو ژوند د سختۍ سره مسافر یې ډېر زیات جړولي وو، ډېر زیات یې خفه کړي او خفه کېږي به ولې نه. زموږ د پښتنو دا معاشره داسې ده، دا پښتو ژبه داسې ده، دا پښتانه دي داسې خلک چې دا ډېر په درد باندې، په داسې خویندو باندې، په داسې بچیانو باندې ډېر دردېږي. او الله تعالی دې وکړي چې زموږ د پښتنو له الله تعالی یو داسې سحر راولي چې په ټوله دنیا باندې زموږ غیرتمند پښتانه راج وکړي او د داسې خویندو، د داسې بچیانو، د داسې تورسرو په ښه توګه خدمت وکړي لکه دا څنګه چې د اخلاص په لار کوي. نو ملګرو دا هغه دکان دی، بلکې هغه کمره ده په کومه کې چې موږ افطاري کړې وه، اوس یو ښایسته دکان جوړ شوی دی او کومې پیسې چې مې تاسو ته ووایي نو دا هم د خور له راوړې نه دي، بلکې دا دوی سامانونه خرڅ کړي دي. باډوان سیف آباد کې چې کم پروګرام مونږ کړی و د ګل باچار اور بکور کې کومو بچیانو روژه ماتې کول د چکنۍ سره د مالګې سره، هغه کور دی، هغه ځګی دی، هغه بچیان دي، خو صرف او صرف وخت لږ بدل شوی دی، بلکې ډېر زیات بدل شوی دی. مسافرو چې کومې خوشحالۍ را لېږلې دی بچیانو سره نو تاسو کتی شئ پرې کې کپړې دي، پرې کې پیزارونه دي، پرې کې ښایسته ښایسته سوټونه دي، پرې کې بنګړي دي، پرې کې د مانیارۍ سامان دی، بلکې پوره یو مارکیټ الحمدلله دا بچیان او په 3 ورځو کې یا په 5 ورځو کې د 18,000 روپو خرڅ په نوي ځای کې کول دا ډېر زیات د خوشحالۍ خبر دی، ډېره زیاته د خوشحالۍ خبر دی. یو کور لکه مونږ 10 لک روپۍ نقدې ورکړو د اخلاص په پرده نو دومره راحت او دومره سکون ما ته نه میلاویږي لکه څومره چې ما ته په 3 لک روپو یا په 2.5 لک روپو یا په 3.5 لک روپو باندې دکان میلاو شوی دی. ولې چې دا پیسې به دقسې خرڅ به کېږي، په دې به ځي دکان نه به نوره سودا راځي، دا خور به هغه ګټه باندې خپل بچیان مخ په وړاندې بوځي، دا کور به ځي او انشاءالله چې دا د دې کور یو داسې سرمایه وګرځېده کومو مسافرو، کومو غیرتمندو پښتنو چې پیسې را لېږلې وي یو داسې سرمایه وګرځېده چې دا کور به د هغې لیوله پورې الله تعالی مخ په وړاندې بوځي تر څو پورې چې هغه بچې د خپل کار روزګار جوګه شوي نه وي، کم بچې چې د ټیلر سره په 50 روپۍ هفته کار کوي. په دې کور کې زنګ سره رحیمزاده صاحب او د ابوظبي نه مصفا نمبر 47 نه چې هغه عمرې له تللی او د دوبۍ نه الله تعالی په خصوصي رحم کړی او د اخلاص یو چت خادم دی، نو هغه لیست زموږ نه میس شوی چې هغه په مکه کې و، اوس راغلی دی، هغه لیست به سره شیر کوو د دې دکان په اړه، د دې بچیانو نه به یو څو تپوسونه کوو تاسو چې کومې پیسې را لېږلې دي آیا هغه په کم ځای باندې استعمال شوې. تاسو به هم زموږ سره خپل ښایسته او خپل قیمتي کمنټ شیر کوئ. د خور نه به دا هم تپوس کوو چې اوس روژه ماتې څنګه دي، اوس پېشمني څنګه دي، د بچیانو په ژوند کې څومره خوشحالۍ څومره راحتې راغلي دي، دا ټول هر څه به تاسو وینئ په دې پروګرام کې. د ټول نه وړاندې تاسو سره شیر کوم د رحیمزاده صاحب لیست چې کوم د ابوظبي مصفا نمبر 47 نه دی چې یو نامعلوم ورور به دی کې 50 درهم دي، عبدالکبیر صاحب د طرف نه 200 درهم، یو نامعلوم ملګری 60 درهم، غلام محمد صاحب د طرف نه 20 درهم، زرین صاحب د طرف نه 10 درهم، مشتاق صاحب د طرف نه 20 درهم او یو نامعلوم ملګری دی چې 5 درهم، 365 درهم ټوټل د دې نه جوړ شوي دي د رحیمزاده صاحب لیست مصفا نمبر 47 نه. ښه ملګرو په دې کې د باډوان سیمې سره تعلق لرونکی زموږ یو خوږ ورور 2.5 روپۍ عمرایت بھائی ته حواله کړي دي، جنید بھائی او زه به اوس زمونږ هغه خورۍ سره به هم یو 2-3 خبرې کوو، دې بچیانو سره به هم کوو، زمونږ سره اوسئ. ښه ملګرو زمونږ سره زمونږ هغه خور ناسته ده، هغه بچیان هم ناست دي او کمې خبرې اترې چې تاسو ولیدې دکان هم ولیدو نو امید لرم چې څنګه زه خوشحاله یم دقسې به ډېر زیات زمانه به یو په لس تاسو خوشحاله یې ځکه چې مسافرو ته خفګان هم ډېر زیات میلاویږي او د داسې خبرو باندې ته خوشحالي هم ډېره زیاته میلاویږي. نو الله تعالی دې وکړي چې زمونږ په مسافرو باندې الله تعالی چرې هم تود باد وانه لوځي او الله دې زمونږ د مسافرو د مسافرۍ دا ژوند د ډېر خیر او ډېر خوشحالو سره بدل کړي. خورۍ د ټول نه مخکې خو د دې کومو پیسو چې دا تاسو دکانداري کړې ده دا چې ما ولیدې د خپلې پیسې دې واپس واله نو یو خو زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شوم او په دې دکان باندې او د څومره ښایسته روزګار چې تاسو په کور کې روان کړی د ټول نه مخکې اول زه د خپل طرف نه
او بیا د خپل ټول اخلاص ټیم د طرف نه چې څونه هم زموږ د اخلاص خادمان دي دنیا په ګوټ ګوټ کې د هغې ټولو د طرف نه درته د زړه د تل نه ډېر مبارکباد در کوم پر ښایسته دکان باندې او په دې باندې به یو 2 خبرې وکړئ چې څونه ورځې د دکان وشوې یا زما په خیال 5 شپږ 7 ورځې خو وشوې کار څومره کېږي او څومره ورته خوشحاله دي دا ماشومان تاسو او څه ګڼئ چې دا دکان به مخ په وړاندې ستاسو دا ژوند کې څومره خوشحالۍ راولي او کوم مسافرو چې رالېږلي د هغې د برکته دا دکان څونه په کامیابۍ به انشاءالله ستاسو دا کور مخ په وړاندې بوځي. السلام علیکم مسافرونو ټولو ته سلام کوم. الله دې ستاسو ډېر عزت نصیب کړي. دا ستاسو په وجه باندې زه په دې کور کې ناست یم او زه د خپل روزګار به د خیر سره کوم. خپل ماشومانو ته به زه د خیر سره د ورځې سب پیسې برابروم چې دوی له 5 رزق پیدا کوم د خیر سره. دا د دې رونو هم د مسافرونو هم د دې ځای د خلکو ډېر زیات زه شکریا ادا کوم چې زما له دونه روزګار پیدا کو. زه خپل ماشومانان د خیر سره وس په خپل باندې د خیر ان شاء الله تعالی د خیر سره وس سر ته رسوم د خیره. کارم ډیر زیات ماشاءالله ښکلی چلیږي چې دا شروع کړم دی ماشاءالله یوه ورځ هم داسې نه ده وتې. هر څوک راځي ډېره سودا کېږي د خیر سره. بس ستاسو دوا برکت دی الحمدلله. ډېر ښکلی اوس دکانداري هم ښه ښکلې چلیږي د خیر سره. د دې نه به وروسته هم د دې نه ښه ښکلی د خیر سره چلیږي. څه ګڼې خورئ دا دکان به مخ په وړاندې انشاءالله. او رښتیا اوس څنګه روجماتې څنګه دي پیشمني څنګه دي په کور څونه بدلون راغلی دی د خوراک څښاک د دې بچیانو په ژوند او ستاسو په ژوند؟ شکر الحمدلله. دا اشته روجې هم یو شانتې کوي او د ستاسو دی دغه نه وروسته ډېر زیاتې ښکلي دي ماشاءالله. واړه مې هم ډېر زیات خوشحاله دي او زما واړه خوشحاله دا داسې دی لکه زه چې خوشحاله یم الحمدلله. هم روجمات یې ښکلی هم پیشمنۍ د خیر سره ډېر زیات ښکلی ډېره تبدیلي پکې راغلې ده الحمدلله. دا د دې مسافرونو خویندو هم د دې ځای کې د دې خلکو د ډېر شکریا. الله دې آباد او ودان لري د خیره. خدای دې کامیاب کړي. الله دې ولا لوی ورځې ورکړي د خیر سره د روغ صورت سره او چې په سار مانونه په زړه سره زموږ د خدای پاک پوره کړي د خیر سره. امین. کاکا د دکان نه به ځان له اختر له نوی سوټ رالی څه به رالی پراک به رالی که داسې تیارې جامې به رالی که نورې جوړې به ځان له جوړه به جوړې پراک به رالی. په اظهار خو د کرم دی بنګړې سرخیانې اوس خو هر څه ستاسو کره په کور کې دي. دا خو دکان ته سیم تلل نه غواړي که نه خوشحاله یې دکان ته ډېره خوشحاله یې ته څنګه یې؟ ها سپلای کپڑے په اظهار خو ماشاءالله اوس د کور شو که نه اوس خو به څه مسله نه اختر له خو به ځان له ښایسته سوټ او سپلای مپلای رالی که نه هغه مسافرو ته به څونه دعاګانې کوې کوم ترګانې چې رالیږلي دعا کې به ورته سوې او روجماتې به دوران به ورته سوې هغې خلکو ته دې څه وینا ده؟ الله دې خوشحاله کړي. الله دې خوشحاله کړي. کاکا ته به ځان نوې چولی رالی اختر له کومه چولی به رالی او بنګړي به رالی؟ ښه ماشاءالله بنګړي راغېستې دا وینئ که نه کاکا یې ځان له بنګړي هم راغېستی او زما په خیال دا سوټ دې نوی دی نوی سوټ یې ته هم راغستی دی. نو چې کله زمونږ غیرتمند مسافر زمونږ پښتانه داسې خویندو سره خوشحالۍ شریکې کړي نو بیا په هغې کور باندې یوازې د چي روټۍ نه بلکې د هر طرف نه خوشحالۍ راورېږي. ښه ملګرو دلته کې به در سره یو خبره شیر کړم. د دې خور دا دکان خو شو خو الحمدلله د اخلاص په پرده باندې دوی له الله تعالی داسې ورکړه چې د دوی پایل زموږ سره بند شو انشاءالله. ولې چې دوی به ځان له دومره کوي چې د خپل کور به مخ په وړاندې بوځي. د عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې صحابه کرام رضی الله تعالی عنه ته وویل وی دا زکات را جمع شوی دی دا تقسیم کړئ. کله چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنه واپس راغله وی چې امیرالمؤمنین زکات مونږ تقسیم کړو خلک ختم شو خو زکات پاتې دی ختم نه شو. هغه وی که یتیمانان نه وي غریبانانو لی ورکوي غریبانان نه وي کم چې بیماران دی هغوی لی ورکوي وی هغوی له هم ورکړه وی د چا قرضونه که پاتې دی قرضې پکې ختمې کوي وی قرضې هم ختمې کړې وی غیر مذهبو لی ورکوي. خو هغه زکات و چې ختمېدو نه ولې نه ختمېدو که نه لږ خلک و لږ زکاتونه وو. نن الحمدلله که مونږ تاسو سوچ وکړو نو په یو سړي باندې په کروړو روپو زکات راځي. خو دا بچیانو ژوند ولې داسې دی چې څوک خیرات زکات په صحیح طریقه ورکوي نه. زمونږ خیرات او زکات تر کم حده پورې پاتې دی. دا زه نه یم دا تاسو به خپل ځان سره یو سوال وکړئ چې څومره خیرات زکات زما او تا باندې کېږي او موږ څومره ورکړی دی. زمونږ سره د چا کېږي او موږ چا له ورکړی دی. زمونږ سره د داسې بچیانو څومره حق کېږي او موږ ورله څومره حق ورکړی دی. که چېرې زمونږ او ستاسو خیرات زکات په صحیح طریقه شو الله دې وکړي
چې زمونږ د زکات، زمونږ د خیرات، زمونږ د صدقات، څنګه چې موږ د منځونو د روزو پابندي کوو، الحمدلله د عمرو د حجونو پابندي کوو، نو چې داسې موږ د زکات په صحیح طریقه استعمال کړو نو د داسې ډېرو بچیانو پایل دی چې هغه به په یو کال کې بند شي او راتلونکي وخت به ډېر زر دی چې څوک د زکات د اخیستو مستحق نه وي. خو داسې خلک هم شته چې کله یې موږ دروازه ډبولې ده نو وایي دا تاسو چې کم کار کوئ د دې نه زه نفرت کوم، دا کار زه نه خوښوم. اوس د هر یو انسان خپل سوچ دی، څوک ښه کوي څوک بد کوي، د هر یو انسان خپل سوچ دی. خو الله تعالی دې وکړي چې زمونږ او ستاسو خیرات، زکات، صدقات د نوم او ناموس نه هټ کر په داسې بچیانو استعمال شي چې راتلونکی کال راځي خو د داسې بچیانو به انشاءالله چې کال له د زکات اخیستو ته ضرورت نه وي. ځکه چې رب ذوالجلال نه به هم دغه دعا کوم که چېرې دا دکان په کامیابۍ سره یو کال وچلېدو نو کال له به داسې وي انشاءالله په ګرنټۍ سره درته وایم چې دا خور به کال له به دې دکان حساب کتاب کوي او دا به زکات ورکوي. دا د کم طرفه رالی د هغې مسافرو د هغه 10 او 20 روپو د طرف نه. نو الله دې وکړي چې زمونږ او ستاسو د ټولو داسې سوچ جوړ شي چې مونږ خپل خیراتونه، خپل زکاتونه، خپل صدقات، خپل خیرات، خپل خوشحالیانې په داسې ځایونو کې استعمال کو کم خلک چې طلبګار دی، کم خلک چې مستحق دی. ملګرو دا خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. دا دکان به هم تاسو کتلی وي، د دکان نه علاوه هټ کر هم د دې خور زمونږ سره 80,000 روپۍ بطور امانت اوس نورې هم پاتې دي. دا به راځي چې کله هم د دې ضرورت وي، که د دې نن ضرورت دی، که د دې سبا ضرورت دی، که د دې هفته بعد ضرورت دی، که دا پې سبا ځان له دکان له نوره سودا کوي او که دا د ادارې سره بطور امانت ږدي نو آن د ریکارډ د ټولې دنیا د وړاندې د دې خور چې کم رور دی هغه هم زموږ سره دا وخت موجود دی، د دوی زموږ سره دغه پیسې پاتې دي، یا 1,000 2,000 آګې پیچې به وي خو دغه پیسې انشاءالله د دوی زموږ سره دي او چې دوی پیسه کوي د هغوی اختیار د دوی سره دی. د دې نه علاوه د باډوان سیپ آباد خلکو ته د باډوان ډېر ښایسته خلک دی، ډېر پښتانه خلک دی، ډېر درانه خلک دی. د دې خواوشا علاقې د دې محلې دې خلکو ته یو التجا ده، یو ریکویسټ دی که خواوشا غونډو څونه علاقې د سیپ آباد سره په لنډه ایریا کې دي. ګل باچا زمونږ یو داسې رور و چې ډېره بیماري تېرې کړې وه، ټوله دنیا یې پېژني. نو هغه زمونږ خویندې، هغه زمونږ بچیان، هغه زمونږ خوارځې، هغه خلک په مارکیټ کې به ځان له سودا کوئ. که دلته کې تاسو ته د مارکیټ د ریټ نه 10-20 روپۍ زمونږ دا خور یو څیز ګران هم درکړي نو په دې سوچ باندې چې په دې بچیانو باندې خرچ کېږي هغه پیسې زمونږ او ستاسو په هغې لویه ورځ باندې هم په کار راتلی شي. کوشش وکئ زمونږ خو تر دې د میوه د مسافرو تر دې د میوه الحمدلله هغه سره مونږ وکړه، څو ځله رالو، نیمګړي هم د دې دروازې نه تلي یو، خو نن الحمدلله د ډېرو خوشحالو سره ځو، د ډېرو خوشحالو سره ځو. بیا یو ځل روژه به خوله راغلي یو، خو مقصد هم دا دی چې اوس باقي دا کور مخ په وړاندې بوتلل د سیپ آباد د غیرتمند پښتنو په سر دی چې تاسو خپلې داسې سوداګانې کوئ نو د دې خور نه یې واخلئ، د دې بچیانو نه یې واخلئ. ولې چې ستاسو یو سوټ بنګړي یا کپړې یا پیزار د دې کور نه اخیستل دا کور په معاشره کې د خپل ځان سره مخ په وړاندې بوتلل دي. دا خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ، ستاسو ژوند ډېر قیمتي دی. د کیمرامین عمر ایت سره الیاس سهارا لور کې اجازه ده. الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.